بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا. فجي وليس بتروسي د طلاق بیان وکړو چې کوم سنت دی او کوم غیر سنت دی. اوس دا بیانې چې طلاق د چا واقع کیږي د چا نه واقع کیږي. نو صاحب د قدرې مسله ذکر کوي. دا هغه چا طلاق واقع کیږي چې عاقل وي، بالغ وي، لہذا د لیوانو طلاقونه نه واقع کیږي او د نابالغ ماشومانو طلاقونه نه واقع کیږي او یو سړی ودی په خوب کې ښځې له طلاق ورکوي هم نه واقع کیږي. اړه به نه وی ښه ګورئ ورته. ويقع طلاق كل زوج واقع کیږي طلاق د هر هغه خاوند اذا كان عاقلا کله چې وي دا خاوند عاقل وي، بالغ وي. ولا يقع طلاق الصبي ماشوم طلاق نه واقع کیږي د نابالغه. والمجنون د لیونیم نه واقع کیږي. البته د لیونی نه هغه لیونی مراد د ما تلک بر وګورئ. لیونتوب حد دا دی چې طلاق ورکولو کې به دې نه پوهېږي چې دې کې زما نه ښځه جدا کیږي، یعنې د طلاق کوم حکم دی په هغې نه پوهېږي. او که یو سړی داسې و چې هغه په دې پوهېدلو چې په دې الفاظو سره ښځه زما نه جدا کیږي او خلکو ورته لیونی ویلو طلاق یې واقع کیږي، شرعاً په دې حکم کې دا لیونی نه دی. خلک دې ورته وایي که نه. نو تاسو په خبره پوهېږئ که نه؟ نو که به دومره پوهېدلو به طلاق واقع کیږي. والنایمې د طلاق هم نه واقع کیږي. دلیل لقول علیه الصلاة والسلام کل طلاق جائز، هر طلاق جائز دی الا طلاق الصبی، هر طلاق نافذ دی مگر طلاق د معشوم نه دی نافذ، د مجنون نه دی نافذ. ولأن الاهلیت بالعقل، عقلی وجه ورجی اهلیت د طلاق د په عقل باندې دی. چا باندې دی؟ عقل. او د لیونی او د معشوم عقل خو غیر تام دی. ولأن الاهلیت بالعقل الممیز، اهلیت د پاغه عقل باندې دی چې کم تمیز راوستون کې عقل وي. نو که د ماشوم عقل شته خو تمیز راوستون کې نه دی، ځکه خو مکلف هم نه دی. وهما ماشوم او لیونی عدیم العقل دی او خوب والا خو عقل وي که نه، یار هغه طلاق ولې نه واقع کېږي نه پوهېږي پې. وجي وایي نایم چې دی هغه عدیم الاختیار دی، عقل شته دی خو اختیاري نه وي. وطلاق المکره واقعون بر وګورئ به هلکه مکره هغه سړي ته ویلی کېږي، هغه شي ته به بره ګوره. مکره هغه کس ته ویلی کېږي چې بلې په دې سر تمانچه کې دي وجنم دي ګینې. طلاق ورکه ښځې ته ګینې وجنم دی. اوس پې پوه شو؟ هسې ورته وایي دوه څپېړې در کومه طلاق ورکه مکره نه دی. اصل کې به انشاءالله موږ له بیا راشي. اقرا به دوه قسمه ده ښه. یو اقرا معتبره اقرا ده، هغه دا ده کومه چې ما وویله چې یا پکې د مرګ خطره وي یا پکې د یو عضو د هلاکت خطره وي. او کاسې یو ورځ د جیل کې اچومه یا دوه درې څپېړې دې وامه، دا غیر معتبره ده ښه. بهرحال یو سړي باندې څوک زور وکړي په سر یې تمانچه کېږدي مثلا چې وجنو دي طلاق ورکړه ښځې ته او بیا دا ښځې ته طلاق ورکوي، طلاق واقع کېږي که نه؟ نو صاحب د قدرې فرمایي او چې د مکره هم طلاق واقع کېږي. دا قصه چې دلته کومه ده دا به وکړو، بیا به بار نه قصې وکړو. صحیح ده؟ وکشئ ورته. وطلاق المکره واقعون، طلاق د مکره واقع دی خو چې په الفاظو باندې وایي ښځه له مې طلاق ورکو. خلاف ثابت د امام شافعي رحمه الله ته، هغه وایي د مکره طلاق نه واقع کېږي. دغه دلیل څه دی؟ وایي طلاق خو هله واقع کېږي چې د سړي اختیار وي، اختیاراً ښځې له طلاق ورکوي. او مکره چې که نه مکره چې طلاق ورکوي هغه دا نیت وي چې ښځه مې د طلاق شي، دا اختیاري. غریب خو مجبوره دی. واوره. وهو يقول ان الاکراه چې دا لا یجامع الاختیار، د اختیار سره نه جمع کېږي. حالانکه اختیار چې دا داسې یو شی دی چې شرعي تصرف په دې بناوي او طلاق هم شرعي تصرف دی. نو په دې باندې طلاق به هم بنایي په چا باندې؟ اختیار باندې. او مکره کې اختیار نشته نو شرعي تصرف له به اعتبار نه وي، طلاق له به اعتبار نه وي. وګورئ وبه هم په دې اختیار باندې
اختیار باندې یو تبر تصرف شرعي او اعتبار تصرف شرعي ته وي بخلاف الحاصل امام شافعي سے باندې اعتراض وکاله کم سره چې خزي سره ټوکی کوي ورته وي ته په ما طلاق واقع کیږي کنه ویاو واقع کیږي امام شافعي سے باندې اعتراض وکړ یار دغه هم اختیار دانی چې خزه د طلاق شي هلته ولې طلاق واقع کې وای نه شولې به صاحب د هدايت امام شافعي رحم الله د طرف جواب کوي بای حاصل چې کنه هغه په دې خبرو کولو کې چې خزه ته کوي ته طلاق کوي په دې کې خو اختیار کی امنګ دغه اختیار یادو پوه شوي کنه نو دې کې خو خپ اختیار کی چې خزه د الفاظ استعمالي نو چې اختیار کی نو اختیار شته طلاق مشته او مکرہ چې هغه په دې تکلم کې به اختیار کې نه لہذا هغه یک طلاق بنئ یګي به لانه ذکر حاصل چې د مختار د بتکلم کې تکلم بالطلاق کې ولنا من ورته سوایو انه قصد ايقاع الطلاق في منكوحته في حال اهليته اکبر وګورئ من وایو دا مکرہ چې کله طلاق ور کوي توجه جی د قص کړي د دې خبرې طلاق دی واقعي شي قص دی کړي دی یو او د کې اهلیت هم شتري عاقل بالغ دی چې طلاق ورکي نو چې کله قصدم د طلاق کړي دی عاقل بالغ هم دی نو د دې کلام د عاقل بالغ کلام چې قصد دی ورلګړي هغه ته به دغه مقتضا ورکو کنه نو طلاق باندې د وقوع طلاق حکم لګاونو نه رسېږي څنګه قص کړي نو قصه کو ولنا موږ د بار دلیل داري انه مکرہ چي دي قصر د قص کړي ايقاع الطلاق د بار فی منکوحته ايقاع طلاق کې قص کړي بخبل منکوحه کې چې خپل منکوحه کې د طلاق واقع شي فی حال اهلیته حال هم دا سي حالت دي چې اهلیت هم دشتا نو فلا يعرى عن قضيته نو کله چې قصد ايقاع طلاق وکړلو په خپل منکوحه کې وکړلو اهلیت هم مشتري نه بخالي کېږي د تقاضین تقاضی دا چې طلاق دی واقع شي کنه دفن لحاجته زکه د حاجت مونږ پوره کوو د حاجت دار توجه برګوري چې ما د شقص کړی دی واقع شي دا طلاق دی کنه اعتبارا بالطایع قیاس کوي بچا باندې څوک چې خپ رضا سره خځه طلاق ور کوي او هذا ما دلک متوجي شي سوال وسدا جوړ شو چې حنا پتا سوای دا د طلاق قص کوي قصد کړي دی او منکوحه کې کړي دی او اهلیت مشتري بې دا خو مجبور دی دا خو سره ته تمانچي کې څنګه د طلاق قص کړي نه ځان پوهه کوي اصل کې چې چا په سر تمانچه کې خود له شټول برګوري هغه ته دو شي نه مخې د کې دو شرع یو شردا دی چې خزل طلاق ورکا بل شردا دی کني ورکه نو وجل بشي دو شر مخې ترال نو دا څه کوي کم چې کمزور شر دی هغه خپلینو خزل طلاق ورکي او کم چې غټ شر دی رغې نه ځان بچ کی ځان نه وجني نه پوهیږي په نو دا کم وړو کې شر چې د دې قصد وکړو کوي نه کو د دې خو خبره قاعده قصد کو ځکه موږ شروع کیول ولنا انه قصد ايقاع الطلاق د قصد وکړلو وړو کې شری هغه خپل کو غټ شری ختم کو ادا قاعده او مادم دا يختار اهون الشرعين 28 نمبر ماده ده بلکې 27 او 26 او 25 ټول د قشان دي يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف يختار اهون الشرين دغشان اذا تعارض مفسدتان کله چې دوه مفسدې مخې ته رالي کنه نبه روعي اعظمهما ضررا کم چې د ضرر په اعتبار سره غټ وي خلک داغي خیال ساتي هغه نزان بچ کوي به ارتکاب اخفهما وړو کې ضرر کوي دلته د وړو کې ضرر وکړو کنه يختار اهون الشرين کم شر چې وړو کې او اق ورکو اختیاري کو نو قصد اشتک نشته خو صحیح قشته البته توجه اراده دانشته چې طلاق دی واقع شي یعنی قصد طلاق وکړلو خو غواړي نه چې وقوعي طلاق وشي حکم راشي او حکم د چا په اختیار کې نه چې قصد یو کو هم خپل راځي که غواړي یو کني غواړي پیږي کنه یو سړي باندې د کلاشنکوف ډز وکړو که قصدن او د دې کوم حکم دی چې هغه په ولګي مړ شي د اراده نه و بس په قلاره کې نه بکنه بډانګي در منډي به وګورئ
شاهده وهذا وجداد لأنه عرف الشرين ضد وشر وبيجندل واختار أهونهما او بكم چې بکې اهوان هغه بکې غوړه کوله کزه دي شیخ ته وایم چې یا خو دي دوه څپېړې وامه کې مضبوط او یا دي یو دا به سوچ کوي به وایي جی بس یو می هوا نه یو څپېړې چې وایي دا د دې قصد یو کو چې یو می هوا ته څه ده کنه ده قصد یو کو څنګه حکم نه لګي وهذا آية القصد والاختيار دا وړو کې شرخ پلول دا نشانی د قصد او د اختیار ده الا انه غیر راض دمر خبره ده چې راضی نه دی به حکم باندې او کوئی طلاق باندې وذلك غیر مخل به او دا څه خلل نه پیدا کوي نه دی راضی کنه لکه حاصل چې رغم نه راضی چې طلاق واقع شي حالان کې واقع کیږي راضی زدر د اوس لګي وقصه کوم منګه فتوا لیکلي هم داغي خلاصه درته ذکر کوم د مکره د طلاق متعلق تاسو ټول برو ګورئ مولوی صاحب مکره چې کله خزله طلاق ورکړي دوه صورتي یو دا چې الفاظ طلاق ادا کی یو دا چې طلاق ولیکي اول مسله ځین کې دام کې نه وای چې یو سره خزه ته لیکل وکي مثلا میسج ورولي کې ته به ما طلاق یم طلاق واقع کیږي لیکل سلام طلاق واقع کیږي دا یو مسله ده کا الکتاب کالخطاب دا ماده ده الکتاب کالخطاب 65 نمبر ماده ده طلاق بهرحال واقع کیږي نه 70 نمبر وایم 70 نمبر ماده ده برګور له کزان په قصه پوي کو نو مکره چې خزله طلاق ورکي څو قسمي دو قسمي یو دا چې طلاق ولیکي او یو دا چې الفاظ طلاق ادا کی راضي ورلا چې الفاظ طلاق ادا کی دا غي به دو صورت دي یو انشاء ده او یو خبر ده اقرار ده خبر اقرار انشاء ده چې اخزي ته طلاقي او خبر دا چې دې سی وای ما خو طلاق ورکړې نه پیږي اقرار وکي طلاق مې ورکړې نو یو کتابت طلاق ده د مکره او بل تلفظ طلاق ده تلفظ طلاق په څو قسمه یو انشاء او بل اقرار خبر به دا انشاء چې ده کنه د دې خپل مزید دو صورت دي د انشاء څه صورت دي دوا اول صورت انشاء طلاق کی الفاظ ادا کی او د خزي نوم والی مثلا د خزي عائشه نوم دی عائشه ته طلاقي انشاء کی خو نیت زړه کی اداره ولي چې دانه ما چې پردې خزه طلاق وما یا بل عائشه هغه طلاق وما لکه اداره ولي اوس د دې حکم سره د دې حکم دار چې دیانتن د نیت له اعتبار شته اصل کې دا فقهي قانون دی چې کله یو سړی یو کارو کې یعنی قسم مثلا دا مال قسم راکې ساري قسم وي د سیدا ما مانی په زور قسم کوي او زه قسم کوم او نیت د بل شي وکم نو ولته حکم دار کشر زه مظلوم یم نو زه کوم شي نیت وکم غیله اعتبار د نه انس کېږم او که ظالم یم نو به دا څوک چې قسم راکې دا غنیت له اعتبار دی دا یو قانون دی ښا پر تسمت وکړي نو انشاء وکړه او د خزینو می باقاعده واخستلو نیت کې بل غزرا واستله نه حکم داري چې دیانتن طلاق نه دی واقع ان الله نه د طلاق مفتی چې فتوا ورکي هغه دیانتن فتوا ورکي بس نه د طلاق قاضي په ظاهر فیصله کوي ظاهر کې د خزینو مخسته لري بس طلاق په دې مسله تاسو پوه شئ ایوا دویم صورت انشاء طلاق کی الفاظ ادا کی خود خزینو غلط واخلي مثلا عائشه بنوم په ځبانی فاطمه نوم واخلي دلته حکم یو لګي وساتای ښا ورپسې مجموعي تور باندې دریم نمبر چې نه د خزینوم واخلي او نه خزي ته اشاره وکي دغه طلاق ده سمونه وي خزي ایشنوم د ایشنوم باندې بس وای بس هغه می طلاق کړه خیالم ده کنه نینوم واخلي او نو ورته اشاره وکي نو بده اخیرو دواړو صورتونه کې کچری هغه وای ما د خپل خزي طلاق نه نه قضا ان طلاق واقع دی او نه دیانتن طلاق واقع دی پوه شولې به داغه صورت چې الفاظ طلاق او څو انشاء مجموعي څو صورت جوړ شو دري حکم به دیوار سره دویم صورت چې د خزینوم واخلي او خزي د طلاق ورکول اراده مو کی
الګ د انشاء کې به دوه صورتونه وکړه انشاء کې یو صورت کې مجموعي دا درې جوړ شو یو دا چې د خزي نوم یې خسته نه ته بدلو خزي نوم یې د بدلې خزي خسته ده او نیت د ام بدلې خزي او دریم دا چې نیو نوم خسته نیو د اشاره کړی دا د څه وکنه اوس راشي په دې انشاء کې د خزي نوم واخلي یو د اشاره وکي او نیت هم د خزي وکي مخاطب کی یو تو یې خزي ته طلاق او یې نوم باندې پلان کې طلاق او نیت هم رستو ما دا غینیت کړو اب خبر را نه غړ وړ شو دسی وی ګوري عائشه طلاق او بیرستو وی نیت می هم د خپل خزي یا خزي ولاړی او ته وی ته طلاق او وی هم دا می مراد وا یو صورت شو کنه بلکې دا دواړه بیل حساب کوي دا موږ بیل لیکلي د خزي نوم واخلي او بیرستو وی نیت مم د چاو د خزي دویم خزي ته اشاره وکي او به وی چې همدغه می مراد وا نو بدی صورتونه کې کچري څنګه چې موږ ویل اقرار وکي ما خزه مراد و بس به خزه طلاق ده پوه شولې به او کچري اقرار الفاظ وی اقرار الفاظ معنا ما خزه له طلاق ور کړې ده اقرار وکي نو د دې حکم دا دی چې طلاق نه واقع کیږي ځکه دروغ ویل به دروغ طلاق نه واقع کیږي یو سړی او وای ما خزه له طلاق ور کړې او نی ور کړې سي دروغ وای او مقصودی انشاء طلاق نه به طلاق نه واقع کیږي پدیم پوه شو اوس راشي کتابت لا چې ولي کی چې طلاق ده نو مولوی صاحب مکره طلاق واقع کیږي خو چې الفاظ سره غم دغه مختلف صورتونه لیکل سره د مکره طلاق نه واقع کیږي ځکه لیکل په ځای د قول و دریږي د ضرورت په وخت کې علامه شامی وایي دلته ضرورت نشته لہذا دلته لیکل په ځای د قول نو ودرېږي نو طلاق به نه واقع کیږي مخکې راځي وطلاق السکرانی واقعون برګوريږي یو سړی نشه دی او ښځې له طلاق ورکوي طلاق واقع کیږي که نه صاحب د قدرې ویا واقع کیږي په دې مسله کې هم لږ تفصیل دی مولوي صاحب یو سړی که جایزه نشه باندې نشه دی به ښځې له طلاق ورکوي به نه واقع کیږي جایزه نشه معنی ده مثلا د اسپې په اسکلي نشه شوی یا بیمار دی شراب اسکلی ځکه نشه شوی او که په ناجایزه نشه باندې بلا ضرورت شراب اسکلی او نشه شوی نه به حکم دار کوم چې دی ولیکلی به ښځې طلاق له طلاق ورکو طلاق واقع کیږي بنګ وغیره اسکلی وطلاق السکران واقع و اختیار الکرخی والطحاوی امام کرخی او د امام طحاوی اختیار دار چن ولا يقو اغوین واقع کیږي او د امام شافعی رحم الله یو قولم دی وهو احد قولي الشافعي رحمه الله لان صحه القصد بالعقل او جداد اغو دوړ کرخی امام طحاوی امام شافعی سب درې وړه دلیل دا بیانې چې قصد ال کیږي چې عقل وي صحیح قصد ال چې څه وي ادا خو نشه د خو عقل نشته ځکه صحت قصد باقل وي او هو زائل العقل د عقل خو زائل شوی فصار كزوالي دا داسې شو لکه عقل زائل شي بالبنج بنګ اسکلی یا دوايي استعمال کړي دا د بنګ مثال ځکه ورکو دا متقدمین ورای و چې بنګ اسکلی ته جایز ګڼل غو چې نشه کېدلو معنا بنګ ته سویل جایز او دوايم چې دا جایز ده اما دا سویل جایز نه شي چې به طلاق نه واقع کیږي نه دی وای دا دغه بشن شو کنه نو ولنا من ويغور انه زال بسبب دا عقل زائل شوی دی خو په یو سبب باندې هو معصیه چې هغه سبب معصیت دی دا به تاسو نور الانوار قیاس کې ویلی ښه دلته هم تیر شوی ده زجرن طلاق واقع کیږي زجرن ولید ځان نشکاو فجعل باقيا حکما دا عقل دا موږ داسې ګنو لکه چې لا باقی دی د حکم په اعتبار سره ان حکم به د باقی لګو زجرن لو د زجر ورکو حتی لو شربا ها کې وسلی شراب وسکل برګوري او به بسر درد شو شراب و نشانه کو پسر دی درد شو استنشه شو به خزر طلاق ورکو به وي به منګم وي نه واقع کیږي ځکه شراب په وجه نه د سر د درد په وجه شو قوم دور داسې نه کیږي حتی لو شرب فسدع پسر درد شو وزال عقل وقليل على بالصدا په وجه معنی نقول من وایو ان ولا يقو طلاقه راضي ورله وطلاق والاخرس واقع بالاشاره الک ګونګا چیرې کنه کدا طلاق ورکې اشاره سره ام طلاق واقع کیږي دا سی وې
طلاق والا کوم یې بس لرې مې کړله غوټه مې وشلوله طلاق واقع کېږي که دلته اوس 65 نمبر هغه الاشاره المعهوده للاخرس كالبيان باللسان دا 69 نمبر ماده ده الاشاره المعهوده للاخرس كالبيان باللسان معلومه اشاره اخرس برداسي لك بجبه چې بیان وکي باقاعده وطلاق الاخرس واقع بالاشاره وللانها ذکر اشاره چې صارت معهوده قسم ته د اخرس کړي وګنه ګونګا اخذ اوسلې چې بولو بګیر کړي حتی خیاد د وسانو خزا اوسلې بولو باندې ګیر کړي او به قاضي صاحب لراله او قاضي صاحب لګزای مراله ولا قاضي صاحب وای پلانکی او پلانکی چې دي کنه دا لوبه کوله قاضي صاحب ته وای تا څنګه ولیدل تلک بیان وکا وای جی ګور وتا اسړې چې وې دا سره روان وې به وری وټکولو وې به وې دن نه اخځي نشانی وکړه خزه چې واغې وتا ور کلاو کو نو به قاضي له مخانو ورکو او به خزه چې دا کنه او سړې په دوړ پرتګا خو نه اله کړه او خلکا نو به دا خزه چې دا کنه وای دا یې د سکړه اخپی پوښتې کړې نو به دا سړې چې دا کنه وای دا په بار شو دسی وای به اوس به خو زیدو اشاره وکړه خنو به یا قاضي صاحب د قیمت به څه لکه خو به وای بس به وای دسی وای بس پر دغه غونه وته اشاره وکړه او به سړی روان ودسی اخفي دسی وای کمزورې شوی قاضي صاحب وای نو به وای به زم روانو مته څنګه روانو وای زه دسی روانو وای نه شي زمام انتشار شوی او خلص لک روانو یګی کنه دا ډېر رامینی دا ګونګان به لک شکر زه دا لکه خو تام کار کړی وای سبب قاضي لسله ورزي کار باندې بس حساب دې برابر کړي الته کتاب کې واقع لیکلی و یو خزر له خوند منی اعتراض وکوي وای دا په برتوک کې میتیاجي کې د شپې مشترک تنگ کړي قاضي صاحب ته وای لہذا زدي د سره زماني کا ماته کا قاضي صاحب ورته وای سړی وختونه لکه ولې د چل کې یار پرتو کې مشترک میتیاجي کې غریب لري تنگ کړي نکاح ماته ول غواړي ولې کې وایي د سکاري کنه چې یو جزیره وی جزیره خو پیژنې کنه او ځای ګر چپیرو بي او پاغي باندې یو بلډینګ ولاړی او چات ګر چپیرو بي صرف دغه بلډینګ عمره وچی بلډینګ د بره به اوخی او دا یوخه د بره زناسته د دې حسابي خو بینه ما دا اوخه چې کله تګی شي بس دی سمندر ته سر کته کی او بس په خویدو کې شمال ویګم بس دې یری نه رانه می تیزی تویشي دا واقعي چې بیانوله بس قاضي سره می تیزی تویشي خزي دی ول خدای غر کړی دا خو موضوع ده د بیان سره موږ نه تویشولې لیدو بل څه حساب کیته قاضیان دغه شان قصه ګډوډیږي او یو بیره یو سړي چې ته پیسې به میته وي چا څه پیسې راوته وي ډېر غریب سړی و د عربا او روپۍ وي خلک ویل چې دې سړي له ورځو او ورته وایي دومره روپۍ دې راوتي نو مړ نه شي اړې ونه چاودېره خوشحاله یې نه دل څه کوي راځئ چې د کلي ملک یې پیدا کړو ملا صاحب مې روان کړو راځئ وله بویځو دیو به ورته ښه په اندازه باندې خبره وکړي نو زه قصه به الله پاک سمې ته بوځي چې ورغلی ورته وایي هلکه تا چې الله پاک 0 روپۍ درکړي ته به څه کوې زه به ډېر خوشحاله یم او چې 10,000 درکړي څه به څه کوې به نور هم ډېر خوشحاله یم او چې 50,000 او چې 1 لک درکړي چې 1 کروڑ درکړي ماړه ملا صاحب تا له هم پکې 1 لک درکړه چې دا ټکې څنګه ویل ډز ملا صاحب مړ شو اول چې هغه مړ نه شي ملا صاحب خوشحاله نه مړ شو 1 لک روپۍ خو راغلې ګورې ته وطلاق الاخرس واقع بالاشاره لانها ذکر اشاره چې صارت معهوده دا معلومه ګرځي دا وګرځیدله معلومه
فوقیمت مقام العبارت د مقامت عبارت بځای باندې قایمیږي کنه دفن للحاجت حاجت د پوره کولو د لپاره ماته استماده بیان کړل وستاتيك وجوه في اخر الكتاب ان شاء الله تعالی او په اخر د کتاب کې بد د دې وجوه راشد خیره وطلاق الامه سنتانی دا مشهور مسله د منګه اصول کې ویل دا لکه بروګوري ک آزاد خزي خاوني ک غلام وي او که آزاد وي نو بدري او طلاق مغلظه کیږي زمونږ د حنافه بنس او کوین زي خاوني که آزاد وي که غلام وي نو په دوه طلاق باندې مغلظه کیږي امام شافعي رحم الله وي سړي د اعتبار دی سړی که غلام وي خزه کار رنګي نو په دوه طلاق ته خزه مغلظه کیږي او که آزاد وي خزه کار رنګي نو په درې طلاق ته مغلظه کیږي وطلاق الامه سنتان حرا كان زوجها وعبدا وطلاق الحره ثلاث حرا كان زوجها وعبدا بيګي بکنه وقال امام شافعي فرمایي رحمه الله عدد الطلاق معتبر بحال الرجال عدد الطلاق معتبر دی په حال سړو لقول عليه السلام الطلاق بالرجال طلاق چا پوری دی سړو پوری سړي به سړی چې هورو بس دري آزادو ندوا غلام ندوا والعده عدت د بخزمان دي او عقلي وجب ورا ولان صفه المالكيه كرامه د مالکیت کوم صفت ده کنه دا یو اکرام دی څوک مالک جوړ شو دته اعزاز ملاو شو څه دا کنه دا او ادمیت انسان توپ چره دا دغه اکرام غواړي نه رسې پی به ووري څه ویل مالک جوړېدل د څه دی لکه اکرام او اعزاز دی یار نه پیږي پی مالک جوړېدل اکرام او اعزاز دی یو او انسانیت آدمیت دا عمدق اکرام او اعزاز غواړي او دا آدمیت دا په هر کې زید دی نه اکرام بم د زید فی درې طلاق مالک ملک اکرام دی کنه نه ملک بد د زید فی او دا آدمیت په غلام کې کم دی نو دا اکرام ملک بم کم وی څو طلاق وي دو طلاق مالك بي پتن لګي پوي نه شي به اورا ولأن صفة المالكية كرامة دال مالكيت صفت کرامت دي او آدمیت چره مستدعیت دا دعوت ورکی غواړي لها دا مالکیت غواړي او معنی د آدمیت په هر کې اکمل د نو مالکیت بمکمل وي فكانت مالکیت ابلغ واكثر او ولنا قوله عليه السلام من د بارد نبی علیہ السلام قول طلاق الامه سنتان طلاق د وینځ څو یلکا دو طلاق سره مغلظه کیږي کنه دا هم رشته دا ودا ها وعدت واحدتان یویدت څوی دو هيزه وورا دا عدت چې ده کنه د خزي دا دو هيزه یعنی هيز خزمانه راځي د تیریږي اعتبار خزه ورکو کنه نو دینه مخکې جمله چې دا هم خزه پورې ده طلاقم چا پورې متعلق ده خزه پورې خزه آزاد ده وکړه وینځه طلاق الامه طلاق د وینځي دو دي عدت دو هيزه دي ولان حل المحليه نعمه بلغ دلیل ووري محل حلال دی دا یو نعمت دی د خزي فرج چې دی سړي د پاره حلال دی دا د خزي یو نعمت دی ګور استا فرج غلا حلال دی هغه د پاره نعمت دی او نعمت د آزادی زیت وی د وینځ په مقابله کې نو د آزاد نعمت چې ده کنه د بزیت وی دومره زیت بې چې په یو طلاق بم نه ختميږي بدوو بم نه ختميږي په دریو پړو سره چې کټي کله به ختميږي دری وډي چې خلاصي کله به ختميږي ځکه د نعمت زیت ده او حلالواله د خزي خاوند پر د نعمت د وینځ کم ده ځکه وینځ نعمت کمینو د هورې په مقابله کې چې کم د پکار د چيونیم غوټه آزادولې ختمېدلې خو طلاق کې نیم ناراضي نو متبوره کو نه څه شو دوا پته لګي عقلي وجه باندې پوي شوي کنه دا خزه خاون له حلال کنه سړی لا دا څه د خزه لپاره نعمت ده او نعمت د هورې کامل وي د چا په مقابله کې بلکې د سی وای د وینځ غنیم وي د هورې په مقابله کې نو نعمت د هورې چې دا به کامل وي د وینځ والا بنیم وي نو د هورې والا به نعمت وی ترڅو چې درې غوټې نه خلاص شي ځکه مونږ ویل کاون یار رنګو دله به اعتباري او د وینځ والا به
نعمت یې کم دی نو په دوه غوټو باندې خلاصېږي. وګورئ ولأن حل المحلیة نعمة في حقها، دا په حق د ښځه کې نعمت دی. وللرق اثر، او د رق د باره او اثر دی فی تنصیب النعمت نعمې دا مخکې تېر شوي. الا ان العقدة دا غوټه چې ده دا د نکاح والا لا تتجزأ د طلاق والا دا تجزي نه قبلې چې موږ یو نیم کو. فتتکامل عقدتان، عقدتک عقدة وای عقدة، نو کامل بشي دوه غوټي یعنی دوه طلاقه. او نو حدیث چې امام شافعي سے پیش کړي وغه سره څه کې الطلاق بالرجال وي، دغه مطلب دا دی سړي به واقعي کوي، دا مطلب دی دا نه چې سړي ته بګورو درې او دوه حکم بلګو. وطويل ما روا هغه دا چې ان الايقاع بالرجال واقعي کدل د طلاق بچا دي سړو دي خزي نشي واقعي کوله. الکه کله چې غلام د مولا په اجازه باندې نکاح کړي نو به چې طلاق ورکي خزي له هم غلام به ورکي ک مولای ورکي طلاق نه واقعي کیږي. واذا تزوج العبد امراه باذن مولاه وطلق او طلاق ورته وکینو بس وقع طلاقه ولا يقود نواقي کیږي طلاق د مولای په خزه باندې، لئن ملک النکاح چې دا حق د چا دی عبد دی د مولا په اجازه ته کړو. نو چې کله ملک د غلام دی نو ساقط والبم غلام کولای شي فیکون الاسقاط الیه عمدته به اسقاط بدون المولى.